ګرانو دوستانو، نن بیا یو وار زه بیا رالم چونکې لین کاټ شولو د مولانا محمد یاسین فهیم صاحب سره پر لین باندې. مولانا محمد یاسین فهیم صاحب ته موږ په انتظار یو. موږ ورته په انتظار یو چې مولانا صاحب راشي د روژې د فضایلو او برکاتو تاسو ته د روژې د فضایلو او برکاتو موږ په انتظار یو او موږ دا هیله لرو چې کمنټ مو موږ ته وکړي. مولانا محمد یاسین فهیم صاحب زموږ یو جید عالم دین مولوي صاحب دا ته ژوند در روان دی. اوس مې انشاءالله مولانا محمد یاسین فهیم صاحب په څو ثانیو کې موږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حاجي مولوي صاحب لکه ملګرو تاسو ته چې پاته ده زموږ سره زموږ یو جید عالم دین د دیوبند یو روښانه ستوری مولانا محمد یاسین فهیم صاحب مېلمه دی. ښه راغلاست درته وایو حاجي مولوي صاحب. مننه څګزیب صاحب، راته ښکاري په نټ کې څه ستونزه وه، هغه خبرې مو نیمګړې پاتې شوې. نو حضرت یوسف نو اوس ما دغه ویل بلکل دغه وایم چې د روژې د فضایلو په باره کې دا پروګرام دی. مولانا صاحب و تاسو ته د روژې د فضایلو د دې عشرې خاص کار و تاسو ته یو څه دغه وکړي، نو به دا هیله ده چې دا به خوندورې او هیله کوو چې پروګرام به تاسو ومخته شیر کړي، په اخر کې به ستاسو د سوالو جوابونه هم درکوو. نو حضرت یوسف علیه السلام د الله د ویرې له وجې د ګناه په وړاندې صبر وکړه، الله د کمال درجو ته ورسوه. نو د روژې مبارکه میاشت هم د صبر میاشت ده. عموما مسلمانان په ځانګړې توګه هغه ورونه یا هغه خویندې چې روژې نیسي دوی به د ګناه په وړاندې صبر کوي. د روژې هدف او مقصد صرف دا نه دی چې څوک به خوراک نه کوي یا به څوک څکاک نه کوي، نه. د روژې مبارکې میاشتې هدف دا دی لکه څنګه چې خوراک نه کوي، څکاک نه کوي، دروغ به هم نه وایي، شکنځل به هم نه کوي، غیبت به هم نه کوي، په سترګو باندې به حرام نه ګوري، په غوږونو باندې به حرام نه اوري، او حرامو طرف ته به لاس نه اوږدوي او حرامو طرف ته به قدم نه ږدي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې زور قول نه پرېږدي، دروغ نه پرېږدي، غیبت نه پرېږدي، شکنځل نه پرېږدي، حرامو ته لیدل او کتل نه پرېږدي، د حرامو اورېدل نه پرېږدي، نو الله رب العزت د ده نه خوراک او نه څښاک ته کوم حاجت نه لري. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده، هغه فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کم اجر او ثواب نشته الا جوع، مګر دا چې ګیډې به یې وږي وي. دا ځکه چې خوراک او څکاک نه کوي، خو د دې ترڅنګ دروغ وایي، د دې ترڅنګ شکنځل کوي، د دې ترڅنګ غیبت کوي، د دې ترڅنګ حرام ګوري، د دې ترڅنګ حرام اوري. دا خو روژه نه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر الصبر. چې د صبر میاشت ده، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وثواب الصبر الجنه، د صبر بدله چې ده هغه جنت دی. نو ته د ګناهونو په وړاندې صبر وکړه، د ولږې او د تندې په وړاندې صبر وکړه، د ناپوهانو د ناوړه چلند په وړاندې صبر وکړه چې الله رب العزت تا ته جنت درکړي. او څګزی صاحب په دې کې شک نشته چې صبر او زغم دا د انبیاو علیهم السلام صفت و. ټول مسلمانان په دې باندې باید سمبال وي.
په ځانګړې توګه علمای کرام او په ځانګړې توګه په دې مبارکه میاشت کې. حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکي چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمای ما د زید بن سعننه چې د یهودو ډیر لوی عالم دی د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې ته دا د اسلام قصه راته وکړه چې څنګه مسلمان شوې. نو هغو راته ویلې چې زه خو د تورات او د انجیل عالم وم. په تورات او په انجیل کې ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم صفات ول هغه مې ټول لیدلي ول او په پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې مې هم کتلي ول. صرف یو دوه خبرې وې هغه ماته نه وې معلومې. یوه دا چې په تورات کې ما دا لوستي و چې وروستنی پیغمبر به د ډیر صبر او د زغم خاوند وي او وروستنی پیغمبر به د جاهلانو خبرو ته ځواب نه وایي. نو دا دوه شیه ماته نه و معلوم په پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې. کوشش مې کو چې دا دوه هم په ده کې څرګند او معلوم کړم. د کوره راووتلم چې کله د مسجد نبوي خواته راغلم ګورم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولاړ دی او د ده ترڅنګ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه هم ولاړ دی. نو په همدغه وخت کې یو اعرابي او یو صحرایي سړی په اوښ باندې سپور وراغی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر مخ کته شو. ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ماته د اسلام بلنه راکړه ما ومنله مسلمان شو. نو زه لاړم خپل قوم مې هم اسلام ته راوبله هغوی هم مسلمانان شو. خو اوس هلته ډیره قحطي راغلې ده وچکالي ده. که ته هغه خلکو سره څه مرسته وکړې چې زه یې وروړم هغوی ته یې ورسوم داسې نه چې هغوی بیرته اسلام پرېږدي او د اسلام مقدس دین ته شا وکړي د اسلام نه مخ واړوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی کرم الله وجهه ته وکتلې. نو حضرت علی کرم الله وجهه پوه شو ورته ویل یا رسول الله په دې وخت کې خو ما سره هیڅ هم نشته چې زه مرسته وکړم در سره. د یهودو دا لوی عالم زید بن سعنه وایي چې دلته ماته موقع پیدا شو. موقع راته پیدا شوه نو ورته مې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به تا سره مرسته وکړم خو زما د پیسو په بدل کې په دغه وخت کې به د فلاني قوم د باغونو کجورې او خرماوې ماته راکوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل سیده خو مشخص باغ به نه ټاکي راته داسې به نه وایي چې د دې ځانګړي باغ نه به یې راکوي. ما ورسره ومنله. نو هغه کومه میانۍ چې ما په ملا پورې تړلې وه هغه مې خلاصه کړه. په هغې کې 80 مثقاله سره زر ول. دا مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه واخیستل حضرت علی کرم الله وجهه ته یې ورکړل او حضرت علی هغه بانډچي او صحرایي ته ورکړه. ورته یې چې لاړ شه دا په ټول قوم باندې په مساوي ډول باندې تقسیم کړه. زید بن سعنه وایي زما د پیسو وخت یو څو ورځې پاتې وې 2-3 ورځې مخکې راغلم پیغمبر علیه السلام یې له ګریوانه ونیو. ورته مې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پیسو بدله راکړه. او دلته په مجلس کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ناست دی. هغه ماته سترګې راواړولې راته ویې کتلې ویلې که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مجلس بې ادبي نه کېدلی نو ما به د سر وهلی وی او سر به مې درنه کټ کړی وی. ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبرې کوې. زید بن سعنه وایي چې کله امیر المؤمنین دا خبرې وکړې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې عمره چوپ شه داسې مه وایه بلکې داسې ووایه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده حق ورکه او ده ته ووایه چې خپل حق غواړي هغه ډیر په ادب باندې غواړه په داسې طریقه یې مه غواړه. نو حضرت عمر فاروق ته یې وویلې چې ته لاړ شه د ده پوره حق هم ورکه او 20 پیمانې زیاتې کجورې ورکه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله دا 20 پیمانې زیاتې ولې ورکم؟ وایي دا د دې لپاره زیاتې ورکه چې تا دته خشکه کړې د خشکې لپاره به
شل پیمانې دې ته زیاتې ورکوي. د یهودو دا لوی عالم فرمای چې حضرت عمر زه ځان سره روان کړم، زما د پیسو په بدل کې چې څومره کجورې کېدلې هغه یې راکړې او شلې زیاتې راکړې. ما ورته ویلې چې دا شل ولې زیاتې راکړې؟ نو هغه راته ویلې چې پیغمبر علیه السلام راته ویلي تا دته خشکه کړې نو دا شل پیمانې زیاتې ورکړې. ما ورته ویلې چې عمره ما پیژنې؟ هغه راته ویلې نه. ما ورته ویلې زید بن سعنه یم، وای هغه د یهودو لوی عالم؟ ما ورته ویلې هو. نو ده راته ویلې چې ته د یهودو دومره لوی عالم یې، پیغمبر علیه السلام سره ته داسې چلند کوي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک داسې خبرې کوي؟ نو هغه راته ویلې عمره ما د پیغمبر علیه السلام چې کوم صفات په تورات کې لوستي ول هغه مې ټول په پیغمبر علیه السلام کې لیدلي وو. صرف دا دوه شیه پاتې وو، یو زغم او بل دا چې د جاهلانو خبرو ته به وروستنی پیغمبر ځواب نه ورکوي. غوښتل مې چې دا دوه څرګند کړم. نو دا دواړه مې همدا اوس په پیغمبر علیه السلام کې بیا موندل چې صبر یې راته وکړ او زما خبرو ته یې ځواب ومنیلی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثره کیږي، د هغه د صبر او د زغم نه متاثره کیږي، د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه کیږي. راڅکزی صاحب اوریدونکو ته هم دا وایم چې تاسو صبر وکړئ، تاسو زغم وکړئ. په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د ستاسو دا صبر او زغم به تاسو د کمال درجو ته ورسوي او د دې ترڅنګ به الله رب العزت روژه په خپل دربار کې قبول منظوره وګرځوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت دا د مواساتو، همدردي او د سرښندنې میاشت ده. شته داسې کورنۍ شته چې د روژه ماتې پر وخت به د هغه په میلمستون او د هغه په دسترخوان باندې قسمه خواړه او خوراکونه ویښې وي. دا به ایران وي چې په کوم باندې روژه ماته کوم. خو داسې کورنۍ هم لرو لیدونکو اڅکزی صاحب چې هغوی روژه ماتې لپاره حیران دي چې روژه په څه باندې ماته کړي. داسې کورنۍ لرو چې هغوی په اوښکو باندې روژې ماتوي او داسې کورنۍ هم لرو چې هغوی په اوښکو باندې روژه نیسي پیشنمه. او زموږ په دسترخوان به، زموږ په میلمستون کې به قسمه خوراکونه ایښي، قسمه میوې ایښي، خو د هغو فقراو، د هغو بېوزلو، د هغو کونډو او د هغو یتیمانو درد او غم به موږ سره نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت دا د مواسات میاشت ده، دا د همدردي میاشت ده. نو زما پیغام په نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې موږ ویني او زموږ خبرې اوري، دا دی چې فقراو سره همدردي ولرئ. موږ داسې کړېدلی ولس یو، موږ داسې ځورېدلی ولس یو چې هیڅ کور مو بې شهیده نه دی. موږ داسې ځورېدلی ملت یو چې هیڅ کور مو بې کونډې نه ده. موږ داسې ځورېدلی ولس یو چې هیڅ کور مو بې بورې او بې یتیمانو نه دی. ته چې قسمه میوې خوري، رنګارنګ خوراکونه درته ایښي، خو په چم او ګاونډ کې د فقیر دی، مسکین دی، بېوزله دی، کونډه ده، یتیم دی، چې هغو سره همدردي نه لرې، ته په دې پوه شه چې دا روژه دې د الله رب العزت په دربار کې هیڅ کم ارزښت نه لري. زما شتمنو ورونو ته پیغام دی در همدې ځای نه چې یو بوجۍ اوړه واخله، د یوې کونډې کور وګوره ور یې وړه. یو بوجۍ وریجې واخله، یوه بېوزله کورنۍ وګوره هغې ته یې ور وړه. یو ټیم غوړي واخله، 1 کیلو او 2 کیلو غوښه واخله، هغو یتیمو او بېوزلو ته یې ور وړه چې هغوی په میاشتو کې غوښه څکلې نه ده. په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې ستا په مال کې د الله حق دی
ستا په مال کې د فقیر حق دی، ستا په مال کې د مسکین حق دی، ستا په مال کې د بېوزله حق دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر المواسات، دا د مواسات میاشت. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپلو بېوزلو مسلمانانو سره همدردي ولرو، د هغوی درد او د هغوی غم موږ سره وي. یقین وکړه چې نن یو ځوان و د یوروپ نه د جرمني نه یې ما ته ټلیفون کړی و. هغه راته ویلي وای مولوي صاحب چې کله د دې فقراو مساکینو حال وینم، په ځانګړې توګه د افغانستان د مظلوم ملت حال، قسم یې راته وخوړم ما ته دا خوند نه راکوي چې نوې جامې واغوندم، دا خوند نه راکوي چې زه ښه خواړه وخورم، دا خوند نه راکوي چې زه میوه وخورم. هغه فقیر، هغه مسکین او هغه بېوزله زما سترګو ته درېږي. مبارک میاشت د الله د رحمت میاشت ده، د الله د مغفرت میاشت ده. هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت موږ د جهنم د اور نه خلاصوي، جنت ته مداخلوي. د فقیر درد باید در سره وي، د مسکین درد باید در سره وي، د هغې کورنۍ درد در سره وي چې هلته کونډه ده، هلته یتیم دی او هلته شهید دی. اڅکزی صاحب تاسو یقین په الله وکړئ. داسې کورنۍ هم شته دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په همدې شپو او ورځو کې وچه ډوډۍ خیشته یي، په هغه باندې روژه ماتوي. داسې کورنۍ شته دی چې هغوی وچه ډوډۍ ماتوي، په هغو باندې پیشنمۍ کوي او سبا د الله د ویرې روژه نیسي. د دې شتمنو نه به د حشر په ورځ الله پوښتنه نه کوي. د دې سوداګرو او تاجرانو نه به د حشر په ورځ الله پوښتنه نه کوي، الله به خپل حضور کې نه دروي. په دې باندې موږ خپل مسؤلیت نه شو ادا کولی چې زه 5 وخته لمونځ کوم، روژه نیسم، خو په خپل مال کې د الله حق نه ورکړم. د فقیر او د مسکین درد او غم را سره نشته. دا مسلماني نشي کېدلی. او د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې مبارکه میاشت کې الله رب العزت د مسلمانانو په رزق کې زیادت راولي. او د ټولو نه غوره خبره خو دا ده، د ټولو نه بهترین زیری د روژتیانو او د مسلمانانو لپاره دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په دې میاشت کې یو روژتي ته روژه ماتې برابره کړي، همدغه د روژه ماتې برابرول د ده لپاره د ده د ګناهونو د بخښنې سبب ګرځي. کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. یو روژتي ته چې ته روژه ماتې برابرې، په دې باندې الله د ستا ګناهونه معاف کوي. الله رب العزت دې د جهنم د اوره خلاصوي. او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روژتي ته ورکوي، همدومره اجر به الله رب العزت دې سړي ته ورکوي چې ده ورته روژه ماتې برابره کړي، او د هغه په اجر کې به کم کمښت هم نه راځي. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله، موږ خو ټول دا وس نه لرو چې هره ورځ روژهدارانو ته روژتیا برابره کړو، روژه ماتې ورته برابره کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اجر الله رب العزت تاسو ته په دې درکوي چې یوه خرما او یوه کجوره تاسو یو روژتي ته ورکړئ، یو ګیلاس اوبه تاسو یو روژتي ته ورکړئ، یا یو پیاله شیدې تاسو یو روژتي ته ورکړئ. څومره فقیر او مسکین به زموږ په کوڅو کې ګرځي، څومره بېوزلې کورنۍ به لرو چې هغوی به د روژه ماتې لپاره څه لري نه، څومره د کونډو او د یتیمانو کورنۍ دي چې هغوی د خوراک لپاره څه نه لري. راځئ د الله لپاره، د دې لپاره چې الله تاسو وبخي، د جهنم د اور نه مو الله خلاص کړي، همدغو بېوزلو سره مرسته وکړئ، همدغو فقراو سره مرسته وکړئ، همدغو کونډو سره مرسته وکړئ چې الله مو غاړه د جهنم د اور نه درته خلاصه کړي، الله اجر درکړي، الله درته بخښنه وکړي، او څومره اجر چې الله هغوی ته ورکوي تاسو ته یې هم درکړي. شته موږ داسې مسلمانان سوداګر او شتمن لرو
چې هغو سره همیش او د تل لپاره د بېوزلو، د کونډو، د یتیمانو او د مساکینو درد او غم دی، هغوی یې په خپله سرمایه کې او په خپل آمدنۍ کې ځان سره شریک ګڼلي. الله دې د دوی په مال اولاد کې برکت واچي، الله دې ترې راضي شي. او داسې شتمن هم لرو چې هغوی خپلې ټولې شتمنۍ په فساد کې، په منکراتو کې او په فجایعو کې مصرفوي. دا شتمنۍ به د دوی لپاره د حشر په ورځ د اور توقونه وي چې په همدغو شتمنیو باندې به د دوی ډډې، د دوی څنګلې او د دوی تندی داغل کیږي. الله رب العزت دې زموږ روجې په خپل دربار کې قبولې کړي او رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په دې مبارکه میاشت کې الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي او په واقعي بڼه باندې د الله رب العزت د مغفرت او د الله رب العزت د بښنې وړ وګرځو. جزاک الله حاجي مولوي صاحب. ملګرو لکه حاجي مولوي صاحب چې وویله، که چیرې ماته تاته الله پاک یو ښه سترخوان درکړی دی، رنګارنګ میوې یې درکړي دي، رنګارنګ خوراکونه یې درکړي دي، دا الله پاک زما او ستاسو اخیستی هم سي او هغه چاته هم ورکوی سي چې داسې انسانان ستا لکه حاجي مولوي صاحب چې ویل چې په وچه ډوډۍ باندې هم حریان دي. دا نه مطلب ستا دروازه پورې یوه خورما، یو ګیلاس اوبه، خو رحم، صلهداري دا د مسلمان دپاره خاص کر په دا میاشته کې ډېره ضروري ده. حاجي مولوي صاحب وتلین څه دغه سو نیټ یې کاته سلو شاید سردار ولی اڅکزی څنګه یاست؟ و بالکل حاجي مولوي صاحب هم په ژوندۍ بڼه ولید. حاجي مولوي صاحب که بل بار کمنټ راته وکړي په اخر کې یو حاجي مولوي صاحب نیټ کاته سو چې څه وجه ده. نو حاجي مولوي صاحب زموږ سره که چیرې په لایو کې حاجي مولوي صاحب نیټ کاته سلو، که چیرې په لایو کې موږ ته یو کمنټ وکړي. جاوید وفا وعلیکم السلام. که چیرې په لایو کې یو کمنټ راته وکړي. مولوي صاحب غږ روان دی. یوسف خان وعلیکم السلام. ثناء الله ښاغزی مننه. حبیب الله چمکني وعلیکم السلام. مولوي صاحب غږ روان دی. محمد برکزی وروره خامخا په نیټ کې څه ستونزه راځي نو په دې وجه باندې شي. حاجي مولوي صاحب لنګ روان دی. چیرې حاجي مولوي صاحب زموږ سره راشي. حاجي مولوي صاحب په نیټ کې ستونزه شته نو دوه سواله موږ لرو. حاجي مولوي صاحب یو سوال په اخر کې در باندې کوم د سپترانې یا سرسایې په باره کې یو ډېر اهم سوال چې چونکې رمضان المبارک روژه د برکتونو میاشت ده، د ګناهونو د پرېولو میاشت ده. د انسان د ګناهونو څخه داسې خلاصېږي لکه یو کالي چې په صابون پرېږدي، هغه به نشتېږل کېږي، خوارۍ به په راځي.
نو موږ بدبختانه دا زموږ په ښارو کې وینو چې ماښام څه وخت څوک تراویح وکړي څوک یې نه وکړي ووځي په دکانو په کوټو په محفلو حتی اوس د سړکانو پر سر ناستې پتې ورکې او چکه کوي. نو آیا دا موږ د یو عذابي الهي ته دعوت نه ورکوو چې په دغه محترمه میاشته کې سریعان پر سړکانو موږ ناست یو او موږ چکې کوو یا پتې کوو یا کرمبوډونه کوو؟ اڅکزی صاحب مخکې مې هم ویلي چې د روژې مبارکه میاشت د الله رب العزت د رحمت میاشت، د روژې مبارکه میاشت د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي او جنت ته یې داخلوي. ډېر بدبخته به هغه انسان وي، ډېر بدبخته به هغه روژتي وي چې په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه لرې ژوند کوي. بدبخته به هغه وي چې په دې مبارکه میاشت کې داسې عمل نه کوي چې د الله رب العزت د بخښنې وړ وګرځي، داسې عمل نه کوي چې هغه د الله رب العزت د مغفرت وړ وګرځي او د جهنم د اور نه خلاص کړي، جنت ته داخل کړي. زه هم تاسف کوم د هغو ځوانانو په حال باندې چې په دې مبارکه میاشت کې الله موږ ته آوازونه کوي چې آیا څوک شته چې زما نه یې وغواړي ورې کړم او څوک رانه بښنه وغواړي زه ورته بښنه وکړم. اما موږ په هغو عبثیاتو او لهو و لعب باندې خپل وخت تیر کړو چې په هغو باندې موږ د الله نه لرې کیږو او شیطان ته نږدې کیږو. دا مرګ ناګهانه راځي، ناڅاپه راځي. دا ځوانان به په دې امید وي چې خیر نن خو به زه دا کارونه وکړم، بلې روژې ته به توبه وباسم، یا به میاشت پس توبه وباسم، کال پس به توبه وباسم. خو دا ګارنټي او ضمانت تا ته چا درکړی چې ته به تر بلې روژې ژوندی یا به تر بلې میاشتې ژوندی؟ ډېر داسې ځوانان موږ درلودل چې تېرې روژه کې موږ سره روژې نیولې اما په دې روژه کې د خاورو لاندې دي. ډېر مشران موږ داسې درلودل چې په تېرې روژه کې موږ سره روژې نیولې اما په دې روژه کې د خاورو لاندې دي. مرګ موږ ته په کمین کې دی، انتظار باسي، معلوم نه ده چې کله به موږ ته رارسیږي. عایز قرني په خپل کتاب کې لیکي چې ژوند 3 ورځې وګڼه. یوه ورځ چې تېره شوه، یوه نن ورځ چې ته پکې ژوند کوې، او یوه راتلونکې ورځ. یوه خو تېره شوې، راتلونکې معلومه نه ده چې ژوندی به یې که به مړې. دا یوه ورځ په دې کې ته استفاده وکړه، هغو اعمالو ته مخه کړه چې الله درنه راضي شي. نو ځوانانو ته مې دا توصیه ده، دا مې ورته پیغام دی چې دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شي، الله ته منقاد شئ چې الله رب العزت درته بښنه وکړي او الله رب العزت مو د خپل دین او د خپلو اوامرو او د احکامو پابند وګرځئ. ځکه د قبولیت نښه همدا ده څکزی صاحب، که هغه حج وي، که روژه وي، که نور عبادتونه وي، چې په انسان کې پوره بدلون راشي، انقلاب راشي. کله چې انسان یو عبادت کوي او په هغه کې بدلون نه راځي، په هغه کې انقلاب نه راځي، هغه دې په دې پوه شي چې د هغه عبادت د الله په دربار کې نه دی قبول شوی. چې ته د ورځې روژه نیسې او شپه په عبثیاتو تېروې، روژه نیسې موسیقي او سروز اورې، روژه نیسې او دروغ وایې، روژه نیسې او شکنځل کوې، روژه نیسې او حرام ګورې، په دې باندې پوه شه چې ستا روژه او عبادت الله رب العزت څخه قبول نه دی. الله دې موږ ته سره د ځوانانو او د نړۍ د ټولو مسلمانانو د نیکې لارې هدایت وکړي. امین یا رب العالمین. اخري سوال دی، لکه څنګه چې ملګرو حاج مولوي صاحب وویل چې په دا میاشته کې خصوصي طور الله پاک پر دې غږ کوي، پر دې ناره کوي چې ای زما بندګانو راسئ زما و طرف ته راسئ، زه یم بخښم، زما څه بخښه وغواړئ. او موږ د هغه شي چې د الله پاک خوا په بدیږي، موږ په هغه کارو اخته یو چې الله پاک بد بللي دي. حاج مولوي صاحب که چیرې موږ یوه خوا ته راسو، دلته بعضې ډېر خلک سرسایه ورکوي، نه فطرانه. بعضې خلک چې ورکوي هغه که شتمن دي که نه شتمن دي، د غنمو د لحاظه یې ورکوي. نو د سرسایې د فطرانې په باره کې که زموږ کتونکو ته څه ووایه؟ څکزی صاحب، سرسایه